جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو پراندو لایو زه بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامه به مو وطن وي. قدرمنو کتونکو نن په منګوره نشاط چوک کې د جماعت اسلامي راخه د امن او د منګای خلاف یو مارش دی او د امن د پاره دی. په دغه لړ کې مختلف قسمه سیاسي او سماجي شخصیاتو چې دغه هم په دې مارش کې ګډون کړی دی. سېنیټر مشتاق احمد چې دغه د خصوصي میلمه په نسبت چې دغه په دې پروګرام کې ګډون کړی دی. دغه پروګرام مناظر به هم تاسو سره شریکو. بیا په تیره د مشرانو سره او کم راغلي خلک چې د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو. پروګرام مخ په وړاندې بوځو تاسو زموږ سره اوسئ. ښه جي څه به ویل غواړئ نن چونکې په ګڼ شمېر سره راوتې د جماعت اسلامي له طرفه دغه امن مارچ دی غوښتنه مو زه بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه غفران چینل ډېر شکریه ادا کوم چې په داسې موقع باندې هغه قوم هغه اواز متعلق خلکو ته رسوي. دا امن دی خو دا پایدار امن نه دی، دا وختي طور امن دی. نو موږ د پایدار امن دپاره ټول قوم له ودرېده پکار دي او چې د دې سره موږ وګپ او ودرېږو. ستاسو د ټولو ډېره مننه. ډېر دا وخت را سره د جماعت اسلامي د سوات سینیر رهنما امین صاحب هم موجود دی. دا راته ووایه نن راوتې د عبید قتل معامله هم دا د امن معامله هم د څه به ویل څه غوښتنه الرحمن الرحیم. سوات د ټول سیاسي جماعتونو دا جلسه د جماعت اسلامي زیر اهتمام منعقد کیږي د امن دپاره، د دهشتګردۍ خلاف، د بدامنۍ خلاف، د ګرانۍ خلاف. او بیا دا خبره ده چې د نن یو میاشت مخکې د ځوان یو طالب علم عبید چې هغه د پولیس په حوالت کې د بېدردۍ سره قتل شوی دی، شهید شوی دی، هغې باندې مونږ مذمت کوو او د هغه قاتلان گرفتار شوي دي. مونږ امید ساتو چې عدالت په د هغې سره انصاف وکړي. لیکن به هر حال د سوات ولس د امن مطالبه کوي، د ګرانۍ د خاتمې مطالبه کوي. او دا په دې وخت کې چې کم دهشتګردي ده او کم اشراف یا او غریب ولس ژوند تنګ کړی دی، د دې خلاف قوم یکجهتۍ ته، یووالي ته او د هغې اتفاق او اتحاد ته خراج تحسین پیش کړي. دا راته ووایه نن چونکې په منګوره نشاط چوک کې د امن دپاره مظاهره روانه ده، څه به ویل غواړئ په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خو ناول ستاسو ډېره زیاته مهرباني. چونکې امن زه خو به دا خبر وکړم چې د امن نه بغیر چې دی ژوند نه تېرېږي، تعلیم نه حاصلېږي او مزدوري څوک نشي کولی. او په دې وخت کې که موږ ګورو په ټوله پښتون خطه کې چې دی نو د بدامنۍ د لاسه پښتون چې دی زرې زرې دی، په هر ځای کې چې دی د پښتون وینه تویېږي. نو د امن په حواله به زه دا خبره کوم چې امن یو ضروري شیز دی او موږ ډېره زیاته برداشت کړه. دومره برداشت وکړو چې باقي په پښتون قوم کې دغه برداشت نشته چې موږ د لاشونه راوچت کړو. ډېر زیات ستړي شوي یو د لاشونو اوچتولو باندې، ډېر زیات ستړي شوي یو په غوښو راغونډولو باندې، او ډېر زیات ستړي شوي چې د خپلې کمې کونډې چې دي، کم زموږ لاپته افراد چې دي په هغو پسې په نارو باندې. نو دغه مطالبه به د اسټابلیشمنټ نه کوو چې نور بس دی، نور پښتون کې دا توان نشته چې لاشونه اوچت کړي، نور په پښتون کې دا توان نشته چې دی په چیک پوسټونو باندې کم ذلیله کېږي، کم والی کېږي، ټکولی کېږي او په بمونو کې نوستی کېږي. نور په پښتون قوم کې دا توان نشته.